مرګري دا تپوس کړی دی وایي کله چې امام په سجده کې او په دې کې مقتدي راشي یا بل کس راشي او امام په سجده کې نو آیا دا کم کس چې رالی دا چې نیت وتړي نو دا به سجده کوي که نه دا به صبر کوي چې امام ودرېږي قیام امام وکړي نو یقینا ډېر اهم سوال دی ډېر زبردست تپوس یې کړی دی ګوره چې کله امام ودرېږي نیت وتړي او امام ودرېږي بیا امام رکوع له لاړ چې نو که یو کس رالی او امام یې په رکوع کې ورساوه نو که ملا یې ورسه سیده کړله د امام سره نو بس ده رکعت ورساوه الله رب العزت ورته پوره رکعت ثواب ورکوي دغه رنګې یو امام په سجده کې دی امام په سجده کې دی او په دې کې یو کس رالی او ودرېده نیت یې وتاړه نو آیا اوس به دا کس د امام سره ډایرکټ په سجدې له ځي که نه دا به دغه شان دي ولاړې چې امام کله د سجدې نه راپاسي قیام ته دا به څه کوي نو که ډایرکټ سجدې له امام په سجده کې و او دې کې عام کس رالی او د نیت وتاړه نو دله پکار دی چې ډایرکټ سجدې له لاړ شي دا ری ودرېږي نه چې زه به ودرېږم الله اکبر به ووایم او بیا به ولاړ یم تر دې پورې چې امام راپاسي نو زه به امام سره بیا په قیام کې ودرېږم نه امام په سجده کې دی او ته رالې نو ډایرکټ نیت وتړه او ډایرکټ سجدې له لاړ شه سجده وکړه الله رب العزت ته سجده انتهایي محبوبه ده ګوره چې یوه سجده سیوا وکړي نو څومره افضله خبره ده څومره غوره خبره ده په یوه سجده باندې چې الله رب العزت څومره خوشحالېږي او څومره چې به شیطان خفه کېږي دا ثوابونه دا صرف الله ورکوي دا بنده د وسم خبره نه چې څومره ثواب الله ورکوي الله په عبادت باندې په سجده باندې انتهایي خوشحالېږي ګوره حدیث مبارک کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي اذا قرأ ابن آدم السجود فسجد چې کله انسان ته الله رب العزت حکم وکړه چې ته سجده وکړه او دې سجده وکړه په دغه وخت کې نو شیطان یعتزل الشیطان ویبکي شیطان جدا لاړ شي او چغې او سورې وایي او څه وایي یا ویلتا ای افسوس دی په ما باندې میرا ابن آدم السجود فسجد وایي بني آدم ته حکم وشه چې ته سجده وکړه د آدم علیه السلام بچو ته حکم وشه مخلوقاتو ته د الله رب العزت انسانان چې کوم پیدا کړي الله ته حکم وکړه چې وخت راغلی سجده ماته وکړه نو فسجده نو دې سجده وکړه شیطان څه وایي افسوس دی په ما باندې امرتو بالسجود وایي ما ته د سجدې حکم شوی چې آدم علیه السلام ته سجده وکړه نو فابیت ما انکار وکړه نو فلی النار وایي زما دپاره اور دی او دا کس به جنت ته ځي نو دومره تکلیف شیطان ته میلاویږي چې شیطان ته الله رب العزت یوه سجده سیوا وکړي نو شیطان ډېر جدا لا چې وتښتي او چغې او سورې وایي او دا چغې وایي کاش چې امام آدم علیه السلام ته سجده کړې وي نن به ما هم الله رب العزت دومره ډېر ثوابونه کړي خو به هر حال مسله دا ده چې کله مقتدي راشي امام په مونځ باندې ولاړي امام په سجده کې نو ډایرکټ په چې کله نیت وتړي دا به ډایرکټ سجدې راځي ډېر خلک به تاسو وینئ چې که امام په سجده کې دی راشي کله په ګیره کې ګوتې وایي کله اختصي کوي کله نڅوړې کله یو ځای او کله بل ځای او سجده نه کوي هغه وخته پورې سجده نه کوي تر څو پورې چې امام د سجدې نه ولاړ نه نو امام چې کله قیام ته ودرېږي نو بیا هله دا نیت وتړي نو ګوره یوه سجده چې الله رب العزت ته سیوا وشي نو تاسو به د دې زور د دې ثوابونه دغه رنګې د دې پیدې بیا په قیامت په ورځ باندې وینئ چې په یوه سجده باندې الله تعالی صدر کوي نو دې وایي نه چې ته کله راشي او امام په سجده کې نو ډایرکټ ځه سجده د امام سره کوه الله رب العزت پر ډبل بلکې ترفل ثوابونه به الله رب العزت